نن زما او ستاسو د قرآن سره نسبت نشته دی، زما او ستاسو نسبت د پیغمبر سره نشته، ځکه خو خپل بچي رالګي او پلار وجني مور وجني. رس دو مخکې هم اورېدلي که نه؟ ګورئ تاسو سوچ وکئ، دلته دا ماشومان دي، دا ښایسته ښایسته دا ښایسته ښایسته پټکي داري تاو کړي دي که نه؟ نو دا په دې مدرسه کې په قرآن جوړ شو. په کوم کتاب جوړ شو؟ په قرآن جوړ شو. نو تاسو سوچ کوئ دې ماشومانو بچو د خپل مور پلار نومونه روښانه کړل که روښانه نه کړل؟ روښانه کړل که نه؟ او دا پرونه هغه بله ورځ هم یو بچی و د چا چې په پلار یې ګزار وکړو په مور یې ګزار وکړو. دا وجه څه وه؟ د قرآن تعلیم نه و. زما عزتمندو خپل بچي راولئ او قرآن ته کښېنوئ چې داسې جوړ شي، ورنه که د قرآن تعلیم نه بیا به هغسې جوړېږي. او دا هم درته وایم چې دا په یو ځله داسې نه رالګي چې تماچه راوالي او پلار ته ونیسي، ټوپک راوالي پلار ته ونیسي. دا ډېر په مزه مزه کېږي. تاسو مشران یې په دې ډېر ښه پوهېږئ، خو چې کله بچې کپړې اچوي کپړو ته ګورئ چې دې کپړو کې یې سار امیتوب کړی دی، ویښته سموي ویښتو ته ګورئ چې دا یې سار امیتوب دې کې کړی دی. هر صحت کې هر ټیم کې خپلو بچو ته ګورئ، دا په یو یو قدم باندې داسې روانې نو بیا دکې ځای ته ورسي. بهرحال خبره مې کوله چې نسبت د قرآن دا عظیم نسبت دی، او دنیا کې هم عزتونه او آخرت کې هم عزتونه. زما عزتمندو مولانا صاحب ګیله وکړه چې تاسو دلته کې خپل بچي ماشومان نه داخلوئ حفظ دپاره، ترجمې دپاره، ناظرې دپاره. نو زما عزتمندو دی ستاسو دپاره وی، ستاسو د بچو دپاره وی، دنیا پې هم ښایسته کېږي آخرت پې هم ښایسته کېږي، او سبا به دغه بچي ستاسو هم په کار راځي. نو ما وخت ډېر واغستو، زه خبره ختموم. خدا وعده او دا عزم دا اراده وکئ چې الله هر څومره هم بچي را کړي دي، نو که ټول نشو ورکولی مدرسې له، نو کم از کم یو یو بچی به عالم د قرآن جوړو او ټول بچی به د قرآن حافظان جوړو. لاس اوچت کړئ چا چا اراده ده؟ اراده هم شته، چې اراده هم وي نو انشاءالله الله به ترې درله جوړوي. الله رب العالمین دې د عمل توفیق را نصیب کړي.